او د دې عباداتو سره سره خپل اخلاق هغه انساني اخلاق جوړول پکار دي. خپل معاملات هغه د انسانانو معاملات جوړول پکار دي. خپل ژوند دا د انسانانو ژوند پکار دی. حیواني ژوند، حیواني اخلاق، حیواني معاملات دا الله ته نه دي قبول، او دغه ژوند الله ته ناخوښه ژوند دی، حیواني ژوند. ځکه اسلام زمونږ او ستاسو تربیت کړی دی، زمونږ او ستاسو د اخلاقو تربیت، د معاملاتو تربیت، د معاشرې تربیت. زمونږ او ستاسو اسلام او دین دا صرف او صرف د عباداتو دین نه دی، دا صرف د مونځ دین نه دی، دا صرف د حجونو او د روژو د نیولو دین نه دی. زمونږ او ستاسو دین دا صرف او صرف د غټو تسپو د راغستلو نوم نه دی، او د غټې ګیرې د پرېښودو نوم صرف نه دی، بلکې زمونږ او ستاسو دین زمونږ او ستاسو د ټول ژوند ضابطه حیات، ټول ژوند یو قانون دی. څنګه ته په جومات کې د الله د لویوالي آواز کې چې الله اکبر، څنګه چې ته د الله د حمد او د تسبیح اقرار هغه په جومات کې کې، نو چې د جومات نه بهرم ستا په ذهن کې د الله عظمت، د الله لویوالی، د الله لیدنه، د الله اوریدنه، د دې ټولو خبرو باندې ستا اعتماد او یقیني، په دې ستا ایمانی چې کوم رب ما په جومات کې ویني دغه رب ما په دکان کې ویني، کوم رب چې هغه ما په جومات کې ویني دغه رب ما په کاروبار کې ویني، کوم رب چې ما په جومات کې ویني زما د حال نه خبر دی، دغه رب دا زما په دفتر، زما په نوکرای او زما په کاروبار، په دې ټولو باندې خبردار دی، هغه کې ما ویني. الله قرآن کې ویلي دي چې کوم ځای کې تاسو یې، تاسو سره ستاسو الله دی، ستاسو رب تاسو سره دی، هغه تاسو ویني.